عزیزانو دا ملک پاکستان له 85 کلو څخه د مختلفو رکاوټو بحرانو ښکار دی. نن دا ملک یو ډېر ښه ته لاړی. دا یو اټومي پاور دی. ټول اسلامي ملکو کې اول ملک پاکستان دی چې اټومي پاور دی. په دې پاکستان کې دا د معلومیاتو ډک دی. دا وطن کې ډېر د ایجوکیشن په حواله، د زراعت په حواله، د معدنیات په حواله دلته ډېر لوی هغه وسایل دي چې دا د دې ټول خطې دپاره یو کارآمد ملک دی. د دې فوج د پاکستان دا ټاپ چې کوم زموږ ایجنسیانې دي، دا تر امریکن CIA، تر موساد، تر لا، تر هر هغه ادارو ډېره ضروري بله خواته دلته سیاست یا خلک دا چې بچګانه سیاست دي چې چېرې پر دوی باندې یو میر راشي، دوی د عوام د فوج د ادارو د عدلیې د اوساق لپاره بیا دوی هر څه کوي. دوی د خپل ذاتي مراعاتو لپاره، د خپل ځان د کرسۍ د رسولو لپاره پر دې ملک باندې د دې ملک پر ادارو باندې اطلاع ورسي. قدرمنو سټوډنټسو، ځوانانو، مشرانو، د دې ملک مذمت کوو. د دې موجوده دوران په دې ملک کې څه روان دي، په دې ملک کې هغه ادارې چې دا ملک یې بچاو کړی دی، پر دې معامله روانه ده. دا امریکایان یو دښمن ملک نشي کولی لکه موږ چې په خپله وکړي. دا زما او ستا فرض جوړېږي په حیثیت یو عام شهري، په حیثیت د پاکستانۍ، په حیثیت د دې وطن د دې خاورې بچی. دا زموږ ذمهواري جوړېږي چې د دې ملک لپاره راووځو. لږ په دې ملک کې، په دې معاشره کې د شعور یو ښه اویرنس خور کړو. ولې به موږ راوځو؟ دا زموږ حق دی. دا احتجاج کوله، خلکو ته ښه لار وښیله، دا زما او ستا فرض دی. دا موجوده بحران باندې چې کوم یو شی درته وایم، سیاسي لیډران له FIR نه وېرېږي. دلته سیاسي لیډرانو شهادتونه ورکړي دي لکه ذوالفقار علي بټو، د ده ټول خاندان، د ده نور محترمه بېنظیر بټو شهادتونه یې ورکړل، مګر دې ملک ته نقصان نه ورسوئ. دې زرداري دا ملک پر ماتېدو وي. د پاکستان کپې ناره وکړه، د دې ملک د بچاو دپاره یې وکړه. هغه ټیم پاکستان 4-5 ټوکړې کېدی. څه وخت محترمه بېنظیر بټو مړه سوه، شهیده سوه، مګر یو عام FIR زه زما او ستا لیډران وېرېږي. FIR خو به سیاسي لیډران فخر پکوئ چې زه لاړ شم یو 5 ورځې جیل ترکم. دوی وېرېږي له جیله څخه زما او ستا ملک وداسې بحران مخامخ کې بچي زما او ستا دي. د دوی بچیان په امریکا کې، په یورپ کې، روښه پارکو کې چکرونه وهي، غاړې وطن زما او ستا بچي استعمالوي. روډونه په دوی بندوي، حملې په دوی کوي. نن په تاڼو په جیلو کې د عام غریبو خلکو بچیان دي. نو د دې لپاره لږ د شعور، لږ د عقل مظاهره پکار ده. د دې بحران چې دا کومې حملې پر ادارو شوې، دا کومې حملې پر عوامي املاک وشوې، د عوام تاوان وشو، د دې موږ مزمن کوو. ستاسو یو وار بیا شکریه ادا کوو چې له موږ سره شرکت وکړئ. مننه.